ګرانو کتونکو الف خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق د دغه بېوزله خلکو سره تعاون جاري ساتلی دی. ما سره چې کوم څنګ کې رور دی ده به نشه کوله. الله پاک پې ډېر غټ رحم وکړو او جیل یې مو خوړو، هسپتال یې مو خوړو، اوس ټیک شوی دی. د هغې په انعام کې موږ ورته وی راشه چې ځان سره وړم یوسي غوړي مې یوسي او الله دې کي چې دی مزید دغه ماحول ته لاړ نشي او دی خراب نشي. نو د سره به خبرې ترې کوو. څه دې نوم دی؟ سردار حسین جي. سردار حسین د کوم ځای؟ نسات علاقې. د نسات علاقې. ستاسو کور ته زه څو کاله مخکې درغلو؟ یاره تقریبا 4 کاله مخکې. ښه. ستاسو بچي دي؟ زما جي 6 بچي دي. او ګټه وټه هم څه ده؟ ګټه وټه هم بس مې ساتو، بس ګټه وټه هم اوس داسې نشته، غریبي ده بس. نه نو مېښې ساتلو کې خو نن سبا نشته، بس مې هم بس زما باندې ولګې ټولې په هسپتالونو کې په جیل باندې را باندې ټولې پیسې ولګې دي. نو بس واړه واړه بچي مې دي، هغوی له بس هغوی سکول ته ځي راځي او خدای پاک هغه رزق ورکوي. ستاسو غوندې کورونه خدای دې جمدي ساتي او خدای مو هېڅ مه کوه. لکه زموږ خدمت کوئ، د ټول قوم خدمت کوئ. ما به نشه کوله مخکې او زما ټولو خلکو ته دا خواست چې نشه مه کوئ، نشه ډېر بد شی دی. بنده هر څه نه وباسي، لکه ضمیر یې مړ شي، د قام کلي نه وباسي، دا څه نه وباسي، څوک په یې ټکې اعتبار نه کوي. ما تقریبا کېږي 15-14 میاشتې کېږي چې ما نشه پرېښې. زه شکر دی ډېر زیات خوشحاله یم او بیا الف خان نور شیرپو ډېر زیات شکر ګزار یم چې زموږ د غریبانانو خلکو ته ناست دی او دا خواري محنت کوي. الله پاک دې له دې خبرې ډېر اجر او ثواب ورکړي او الله دې زموږ په دوا باندې کامیاب کړي. کومه نشه به دې کوله؟ ما وایس کل جي. ګرانو کتونکو په نشه خو نورې خبرې نه کوم، خو د ایسپروشو خلاف یم، د سودخورو خلاف یم، د قبضه مافیا خلاف یم. دا داسې یو سیمپل ښیم. څو کاله مخکې زه د دې رور ځای ته نیسه ته دغه شانتې نیسه ته ډېرې زرداد، کلیاس، سرډېری، منګا درګې، صدریاب، الحمدلله کوم ځای کې چې غریب دی الف خان شیرپو به ور رسېدلی وي. الف خان شیرپو نن تاسو نه اوړ غواړي او اوړ درنه ولې غواړي چې میدان خالی دی، څوک شته نه، خلقه خالی ده. د خلقي اواز او د حلقي حق روړل. اوس په مداریان هم روزي، رنګ نن خلک هم روزي، کاروباریان به هم روزي، هغه هم وایي چې موږ به هم خدمت کوو. خو الف خان شیرپو به تاسو لیدلی وي 21 کاله خدمت کړی. داسې یو سمپل درته وړاندې کومه چې دا رور نشې کولې، ایزې کولې، اوس خلکو ته هم نصیحت کوي چې مه کوه. او زم وله په انعام کې دا ورکومه چې وروره به د 6 بچو دپاره ژوند د کورم غونډ چې کوم دی نه سوځېدلی و که نه سوځېدلی ورڅه. بل زمونږ یو صدر صاحب دی، نبي امین صاحب د دغه تولاندی نسات ډېر تکړه انسان دی. نو هغه موږ ته داسې ډېر نشاندهی کوي او دغه سلسله مخ په وړاندې روانه ده. الله پاک دې قبول کړي. ګرانو کتونکو دا چې د کومو خلکو دي هغوی ته هم ښودنه ده، خو چې دا کم سړی دی دا هم ورته ښودنه ده، ځکه چې ده نشه کولی الله پاک زموږ په تعاون سره خدای پاک اوس روغ را مټ کړی دی او د ده نه بیا مې التجا وي چې د غلط ماحول نه ځان وساته. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.